المحرم من الدواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل وسلم عليه. امام بخاری رحمت الله علیه غرض مقصد هدف دادا ما هغه کوم سیزونه دي ما مبهمه ده من الدواب دا من ورته بیانیه ده چې وجرب محرم په حالت احرام کې چې هغه دواب دي. دواب خو تاسو ته پته نو دوه معناګانې یو معنا عام او عرف عام کې کل ما يدب على الارض انسان پورې ټولو ته ویل شي او عرف خاص کې ذات قوائم الاربع وکنه جی وسوي چې دغه بعضی حشرات دي موزي ضرري حشرات دي دا کم دي چې دی هغه وجل محرم دروا دي سره د احرام سره د زمین حرامه دی هغه په وجلو کې نه جنایت شته نه ګناه شته نه دم واجبېږي زهريله او موزي حشرات پنځه به حدیث کې راشي او په دې پنځو باندې به نور حشرات چې هغه د دې په شان موزي دي ضرري دي هغه به ور باندې قیاس کوي بیاله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. له پنځه قسمه حشرات دي چې په وجلې په محرم باندې ګناه نشته. او عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او حدثنا مسدد الى اخره قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازواج مطهراتو کې یوې بیبي راته وویل چې حضور وی محرم په احرام کې پنځه حشرات او مرغان موزي دا وجلی شي. او حدثني يصدق الى اخر الانصار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس دا مخکې چې ویل احدى نسوة النبي غدا حفصه بیبي ودلته اوس ګوره بیان راغی خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب غراب تپوس والحداء هداء څه ته وایي کارغه والفأر مگا والعقرب لړم والكلب العقور دغه پنځه قسمه چې دي دا به تاسو وجنئ د دې وجل درته روا دي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الى اخر عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدة والعقرب والفرط والكلب العقور. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص الى اخر عبد الله رضي الله عنه قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار من اذا نزلت عليه والمرسلات دا ګوره مخکې درې ځلې تېر ده دا څلورم ځل شو چې حضور سره ناستو مینا کې یو غار و بس دی کې مار را پیدا شو ویل ویاله مړ کوي ورغلو هغه به منډه دی نه وی راځئ تاسو الله دې د شر نه وساتلی دا ستا خو په حالت احرام کې ودوی کنه وانه لا يدعى واني لا اطلقها من فيه وان فاه لرب بها. ما دا جمله اخیشته دا یاده کړله له خلید نبی پاک نه اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها. یعنی دغه سورته مرسلات نازل شو زمنګ په مخ کې منګ د حضور نه مخه مخ روبرو بلا واسطه یاد فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شرهم كما يقول تاسو د شر نه یعنی تاسو د وجلو نه بچو تاسو د دې ټک نه بچو. قال ابو عبد الله انما ربنا بهذا امن من الحرم وانهم لم يروا في قبره حيه باسا. وی مړه چې مار لړم مړ کې ایس نشته نه دم شته نه جنایت شته او نه ګناه. وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخر عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزع خويزق ولم اسمعه امر بقتله. ګوره نبی علیہ السلام للوزع کربوړی دا ډېر بیکاره حشره ده موزي د مار نه وړه ده شکل سمسارې ته ورته ده په لکۍ نه غودرېږي په رنګ کې دا کمال د چې نور کې دا ولاړی په کاڼي باندې سر اوچت کړی نو رنګ بدلیږي را بدلیږي او دا هغه مرداره حشره ده چې ابراهیم علیه السلام باندې نمرودیان اور بلکه ټولو حشراتو به اوبه راوړلې او دی به ورته پوکۍ هم دم ورکړی ده د دې وجه نه د کربوړي وجل علی الفور پکار دی چې کم ځای کې دی ولیده او په دې کې زهر د مار نه ډیر دی
وړوکی ده خو زهر پکې د مار نه ډېر دی. وایه باب لا يغضض شجر الحرم. یعنې دلته خو ویلې که نه چې ما حضور نه صراحتا د وضاق په حواله څه نه دی اورېدلی، خو ما که ستاسو خیالي خبره درته وکړه. زهر پکې دي، زهریله حشره ده. مار ولې وژنو؟ خو زهریله حشره ده که نه، نو خو دا هم زهریله ده. دا پنځه راغله، دا حصر نه ده چې نور به نشته، نور پرې قیاس کوه. لا يعضد شجر الحرم، د حرم شریف ونې بوټي څوک نشي حدود حرم کې دننه که چا ونه بوټی کټ کو اوس خو نشته دي، نو په ده باندې په جنایت یې وکړه، ده باندې به دم واجبېږي. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غني نه دي غني، اکثره مکه کې د غنو ونې ډېرې وي، کیکر او یو پلوڅ او دغه شیان ډېرو دي کې ازغي دي، وایي دا به هم نه کټ کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن الآخر عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لإذني أيها الأمير وأحدثك قوما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغد من يوم الفتح فسمعت أذناي ووعوا. دا حدیث کوم ځای کې دی د پته شته که نه؟ دا حدیث دی د هغه دویمه حصه کې چې کله 3 کې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په مکه کې و او یزید سره دغه نه کو بیعت کنه، نو دلته لښکر پسې ولېږه. نو دا مروان چې کوم گورنر و هغه ته دغه څه وویل عمرو ابن سعید، وی صاحب ته خو لښکر لېږې، خو زه ورته یو خبره کوم چې رسول الله مبارک موږ ته په حجة الوداع کې دا ویلي چې په مکه کې جنگ حرام ده، نو تاسو ولې جنگ کوئ؟ هغه ویل زه تا نه په دې خبرو ښه پوهېږم، زه تا نه په دې الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، دی چې د باغي د العیاذ بالله د یزید سره باغی نه کوي بیعت د وجل موږ ته روا دي. دا حدیث ته ده. فسمعت أذناي ووعوا قلبي وبصرته عيناي. پس په غوږونو مې اورېدلي دي او زړه مې دا خبره ساتلې ده او سترګو باندې مې حضور لیده چې دا خبرې کولې. أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. حرمها الله، حرمت هم ورکړی، احترام هم ورکړی. کمې ورځې نه چې الله ځمکه پیدا کړې ده، خو دا حرمت او احترام مکې ته خلکو نه ده ورکړی، الله ورکړی ده. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرك بها دما ولا يعبد بها شجرا. نه به وینه تویوي، نه به یې ونې کټ کوي. وإن أحد ترخص فليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنې که یو کس استدلال نیسي په جهاد د نبی پاک چې په مکه کې جنگ بند، نو حضور ولې په 8مه هجري کې مکه کې جنگ وکړ؟ نو تاسو ورته په جواب کې ووایئ چې ان الله اذن لرسوله، الله اجازت کړو، تاسو ته چا اجازت کړی؟ او هغه هم ولم یأذن لکم، تاسو ته اجازه نشته. وانما اذن لي ساعة من نهار، د ورځې څه لږه حصه کې ماته د جنگ اجازت. تاسو ته پته لګه ټول جنگ سلسله چې ختمه شوه، کچه غرمې نه لږ وروستو منه لا زوال نه و شوی چې جنگ بند شو، مکه فتح شوه. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. بدنن نه پس هغه حرمت شو کم چې د فتح نه مخکې و. وليبلغ الشاهد الغائب تقدير لابي شريح ما قال لك عمرو قال انا عالم. نو چا ابو شریح ته ویل شاګردان وای تا چې گورنر ته دا خبره وکړه، نو هغه درته څه جواب درکړه؟ وی هغه ډېر متکبرانه جواب راکړه، ما ته وی انا عالم بذلک من، په دې خبرو زه د تا نه ښه پوهېږم ای ابو شریح. ان الحرم لا يعيد آسيا ولا فارا بدم ولا فارا. وی یو سړی قتل وکړي حرم ته لاړ شي، حرم پناه نه ورکوي، هلته یې وجلی شي. دا د شوافیو مذهب هم ده. او بل عاصي مجرم ګناهګار، عبدالله ابن زبیر مجرم ده، العیاذ بالله، یزید سره بیعت نه کړ. قال ابو عبد الله خربة بلية باب لا ينفر صيد الحرم. اصل کې عاصي خو مجرم ته وایي، دا ولا فارن بخربتن، بل هغه سړی چې تښتېدلی له بیعت د امام نه هله بغاوت یې کړی، دا معنا د دې عمدل لا ينفر صید الحرم. نو چې په کوم ځای کې زاله کې ښکار وي، نو ته به پسې ورځې نه، ګزار به پې نه کوې، د خپل زالې نه به یې په منډکۍ نه. وفيه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما وحلت لي ساعة من نهاري
لا يبقى خلاها ولا يوضع شجرها غایا به هم څوک نری بیل ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا پس مکه چې څه پراتی می اوچته وي او که څوک اوچته بیا به اعلانې په غټو ځایونو کې فقال العباس يا رسول الله إلا لذكر لساغتنا وقبورنا قربان دغه بروزه مستثنا کوي زمنګ زرګران هغه چې بټۍ کې هغه وخت خو لرګو دا شین کم بروزه به استعمالوله بټۍ کې ور چې بلې او قبور نه منګه مړو ته د تیګي دی هغه تیرې الته به قبر کې د مال دیلو یو قبرستان الته به هر مړی دی پر د پوره 2 پنده ده بروزه راوړو قبر کې به واچوله نو بیا حضور ویل الا لزخر زدا تاسو د پر مستثنا شو وعن خالد بن كرم قال هل تدري ما لا ينفر صيده وان تنحيه من الظل تنزل مكانه وګوره و چې د خپل ځای نه چې هغه په امن کې په سایه کې پرته ده او تور سره ضرر ورته رسي او د خپل ځای نه لري کړي باب لا يحل قتال مكه مکه کې جنگ جګړه حرام ده بس مخکې نم حرام و په فتح د مکه کې لږ ټیم د پر جایز شو بیا به تر قیامت حرام وي وقال ابو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبق بها وردا د کبخ کې دا روایت د ابو شریح ذکر شو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه فاذا استنفر دنن پس بسب جهادونه او نیت او هجرتونه لړ هجرت راغو چې مکه دار حرب او دار اسلام نه و او کله تاسو ته اعلان عام وشو اعلان عام جزاكم الله تاسو د داسې اعلان راغلی چې راوځئ له کورونو نه خفاف و ثقال سپک او درانه نو خو تبلیغ والا خو وایي چې جمعې کې سپک او بشترې نه یو په جمعې کې درانه او په وړي کې سپک هغه دا معنا که چا سره ډېر اسلحه وي که چا سره لږ اسلحه وي که چا سره اسلحه وي هغه دې هم راوځي چې نه هغه دې هم راوځي هغه به د زخمیانو د مړو د مریضانو هغه کوي خدمت کوي د چای د اوبو اله نفیر عام پیژنې چې مسلمانانو باچا اعلان وکړي چې راوځي په عالم کفر باندې حمله ده نر خزه واړه زړه په ټول په مخوزي خفافن و ثقالا کسورلی وی کني اسلحه وی کني نور هتیار وی کني فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة دا حرمت همیشه دی پر یادوي نو دوله معناګانې به کوي احترام بم کوي او حرمت بم کوي وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لأحد به إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يودد شوكة ولا ينفر صيد ولا ينتقد لقطه إلا من عرفها ولا يحصل هغه سړی به لقطه د ځمکې نه ورکسیز پروتي راوچتای چې هغه نیت د اعلانونو لري چې په چوکونو غټو ځایونو کې به اعلانونه کوي قال العباس يا رسول الله إلا يذكر فإنه لقینهم زمنګ زرګر دا لوهارم بټۍ کې د بروزه استعمالي زرګر م استعمالي منګه قبرونو کې مچو لیو د پاره مړون وې زدا مستثنا شول حجامه محرم کول شي کنه شي کول حجامه خو تاسو ټول ته پته راکنه په خوا خو بخکرو چاړه به ودی نایانو ډېر عجیب غوندي هغه باندې به لګو اوس خدا شیشه راوته او ناشنا پتر راوته د کیس تکلیف نه یو په خواني حجامو کې به تکلیف او بالکل په حالت احرام کې په وخت ضرورت کې حجامه لګول جایز دی خو کده 2-3 وختانو پورې پرې وته نو په د باندې حجامه سره کپرې وتل د باندې صدقه ده او کده 3 وختانو نه زیات په حجامه کې دی او زین پرې وتل بیا به د واجبې ګډل کوا پیژنې داغ ورکړی و ابن عمر خپل زوی ته په حالت احرام کې په خوا دا داغونه داسې ولکه دی وخت کې اپریشن دا بعضو به عاملان اوسم کوي که نه چاړه ګرمه کې کم ځای هوګیا غلطه څه یو داغ غوندې ورته ورکړي نو ابن عمر په حالت احرام کې بچي ته داغ ورکړی ده او بیا وایي ویتداوی ما لم یکن فیه طیب داسې دارو استعمالولی شي چې خوشبو پکې نه وي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم يستمعت ويقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه فقلت لعله سمعه منهما د دې دواړو شيوخونه اوریدل د عطوانه موریدل ده او د قرنګ عطوا د وی ابن عباس ته موریدل ده او د قرنګ طاووس وی چې ما د ابن عباس ته دواړو نل
وبه قال حدثنا خالد بن مخلد الى اخر ابي وحيد قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط بلحي جمل لو التورت لوحا جمل هغه بورد د تکشنه بورډونه باغې د لیکلم د علاقې نامه ده په سر مبارک لګولې و نو ګوره سر مبارک باندې ولګي نو کچېرته د خو حضور پاک لګولې وخت نه دی پریوتی او که وخت دریو پورې پریوزي فقهاوی صدقه دریو نه کزياتي به دم لازميږي باب تزويج المحرم خو خبره دا چې یاره لګولې جایز دي خلاصه دا شو نکاح د محرم خپل ځان ته نکاح کول شي په حالت احرام کې خپل لورم په نکاح باندې ورکول شي لا ينكح المحرم ولا ينكح دې معنا دا چې نکاح خو لفظ مشترک ده معنا جما بنه کوي جما نه کوي عقد د نکاح کوژدن وغیرہ کول شي میمونې بي سره چې نکاح صرف مقام کې شوی و حضور په حالت احرام کې او بیا چې نګه بنا واده وک بیا په مغزه کې احرام نه فارغ ول وبي قال حدثنا ابن المغيرة الى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة نارینه حرام تړلې ک زنانه امام بخاری من راغله د خوشبونه د محرم مذکر مؤنث دواړو د پاره قبل الاحرام لګولې شي کا سر پاتې شي خیر ده خو بعد الاحرام بیا ورته صدا زکه دا یو عاشقانه عبادت ده حاجی بداسي ګردالو ده مغبر ظاهرا خیران خواله ګرځي چې الله تعالی تخپل تواضع عاجزي او احتیاج مخه ته کې وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمات ثوبا بوصف او زعفران ګل ورس او زعفرانی رنگ زګه خوشبو لري نو دا بنا چي زنانه وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد الى اخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمس ولا السراويل ولا بس دا محرم بچا چي وي کمیس دینا چي ګندل شوی شی بند کنه سراویلات پرتوګونه دا بنا چي نارینه و د پر زنانه په خپل کپړو کې اول العمائم پګړی بن په سر زکه چې احرام په سر کې د حاجی بسر ک د ورځ ربع عم د سر پټ قدم په باندې واجبې دي ولل برانسا برساتي اغه ټوپۍ می ور سره کوټه می چې سړې په سر باندې جمع کې دا غوندي الا يكون احد ليست له نعلان او چپل دي د احرام خپل او کله چا سره د احرام چپل نه وي د موزه واچي ول يقطع اسفل من الكعبين خدا به کټکئی او دسه به کټکئی چې کعبین لاندې د احرام چپل هوتا سو بټول لیدلی کنه کیسه خاني ته نډک راسپینې چپلې دوه تسمیدي بس خپټوله په کلو څه احرام کې بر خپلو څه نو کوم موزي بیا به کټکای ماته ست ویلو مونږ جاس کې ناستو یو بابا جیو هغه غټ بوټان نصف ساقه په تړلیو بعد الاحرام او ساری پټ کړه دا داسې نو ما خیال نو ډیر شاته یو کسرات ویل استاد چې هغه بابا جی بوټانو په خپل کړی دا دي چانه منی زوره مال بابا جان احرام دې تړل دا بوټان و بس چپل دې نه دی راوړي وینا زما ساړ کی مال سر لوس ک کنه وری الله ولی دا خو احرام تړل وې دی یخنی ته ګورې نه جاز خو یې خېسیګان ته ډېر حد ما به فکر ونه شو خو سره نه لوسه بوټان په خپل کړی الان کې غدانی مورز نه زیات شي بس دم واجبېږي ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورق زنانه به هغه کمیس جامې نه چي چې رنگ چې زعفرانی رنگ وي او زعفران په لګیدل یا ګل ورس دا مدم زیړ رنگ دل ولا تنتقب المرأة والمحرمة ولا تلبسوا نقاب بنا چي چې په مخ باندې لګيږي دا اوس یا چې هغه تک کیپ وای کنه الګ چې ورته کیپ باندې یا سر باندې دا سکړی دا یو ولې شه د سر نه داسې لري الو پټه زوړان دی په مخ لګیږي نه او نقاب خو هغه چې دلته کورو کې مړي ژوند دي کې چې په مخ دا باندې استعمالي کې به استعمال کې وقال عبيد الله ولا ورسول كان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن قفازين خو درته پته راکنه چې دا بنا چې قفازين ته چشته وای ها شریعت دا وای چې په احرام کې او په حرم کې نه زنانه چې د کور اوسي دستانه باچي جورابه باچي مخ په پټي خو چې احرام کې دستانه مستانه چول بیانسته عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تناقض المحرمة وبه قال حدثنا قتيبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت لرجل محرم ناقته فقتلته
فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه دا به بیا هم راشي شاته او مخکې هم 2 ځلې تېر د تاسو مونږ ویلي وو که نه چې په ابتدا د کتاب الحج کې یو محرم په حالت احرام کې مړ شي شوافي حنابله وایي چې همدقه د احرام 2 څادرونو کې به دفن کوئ سر او خپې به ورته نه پټوئ اورې که نه وایي ولې په احرام کې حاجي مړ شوی او رسول الله ویل همدې کې دفن کوئ سر او خپې مه پټوئ د قیامت پر ورځ به راپاڅي د قبر نو تلبیه به وایي او دوی امامین کبیرین وایي چې مرګ سره احکام بدلیږي مرګ سره احکام بدلیږي پس له مرګه دی په احرام کې نه ده پاتې عام امواتو ته چې څنګه کفن ورکوئ خوشبو عادت هم لیکن دا د دغه صحابي خصوصیت د چې دی په دغه طریقه دفن شي ورنه اما 3 مسنونو کپړو کې به ورته کفن هم ورکوي سر به هم پټوي خپې به هم پټوي خوشبو به هم محرم په حالت احرام کې غسل کولی شي او غسل کوه بعض امامان وی سر او بدن ډېر مه مږه وی ولې ویښتان او څه به تویږي مږل هم جایز دي غسل هم جایز ده منع نه ده وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول المحرم والحمام ولم ير ابن عمر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنهم بالحق بأسا حق وی ګرولو د بدن ته وی که بدن مږي ګرئ نو خیر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر ان عبد الله بن عباس بن مسعود بن خمرة رضي الله عنه اختلف بالافواه فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم والاصل وقال المسعود لا يغسل المحرم والاصل فاصلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغسل دا خو د مسور خپل رایه ده کنه چې نه به کوي باقي دا ده چې غسل ورته جایز ده تاسو چې وړي کې لاړ شئ د یو شی مې وړی هلته یوي دا خلک ناست دي زمزم اوبو ته په ځان یې راړی که نه هغه مطواف کې چې کوم ځای دلته اودسونه چارندام ورباندې کوي هغه سایډ ته ځایونه جوړ کړي دي ولاړې سکیم او چارندام هم پې کوه په بدن یې مچوه خو د تشفي په نیت باندې سړی استعمالی شه فوجدته يغسل بين القرنين ويستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابوه يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي راسه ثم قال لي انسان يصب عليه وشببه بیا یو چا ته ویل هلکه ما باندې خېډې روبه راواړه فصب علی ثم حرک راسه بیدی دا لاسونو یې په دې سر باندې داسې سر یې پې ومږه فاقبل بهما وادبر لکه سړی چې مسه کوي شاته مخې ته دا ټول ویښته وی هکذا رأیتو یفعل دقه شات د ما تا ته عملا وښوده حضور پاک په حالت احرام کې دغسې غسل کړی ده بالکل چې چپل نه وي موزې به خو کولی شي خو غټ شرط دا ده چې کټکۍ به موزې داسې به یې کټکۍ چې له آخره دا نیم قدم ګډکۍ دا ټولې مکمل ښکاره شي وبه قال حدثنا ابو الوليد الاخذ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم هلکه سراویل به څنګه چې انس صاحب سراویل دا داسې وایي چې دا سراویل کې دا بډه نه ده ګنډلې شوې ده که نه ګنډل جامې نه خو عجیب منه ده که نه سراویل به داسې کي لکه د لنګ په شان وبه یې شلی یا ګنډلی ځای ابه وشلی هغه به د لنګ په شان ته کي داسې نه ده چې پرتوک دې واچوي پرتوک به کټ کېږي دا به د لنګ په شان ته بیا تاویږي وایه وبه قال حدثنا احمد بن يوسف الى اخر عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثياب من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمعين ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفرا ولا وصف ان لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليرفعهما حتى يكون اسفل من الكعبين باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل او چې لنګ نه سراویل خو شرط دا ده چې دا به وشو کوي ولې دا پرتوک کې څومره درزونه دي ګنډلې شوې ده که نه ده خو ضابطه ده مطلقې ګنډلې شوې کپړې نه منه ده تاسو د احرام حاجي ګل خو هلته ناست ده احرام 2 څادرې کې تا درزونه لیدلي دي بخۍ شته پکې نو پرتوک کې خو دا 3 غټ درزونه دي بیا په دې بازو کې لا څلوري بڑا دا بس پڑی ساد لنگو دی بشی بیوه وفي قال حدثنا آدم إلى أخذ ابن عباس رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم مولانا صاحب پشپږم کال د هجرت حدیبیه کې چې آقا مدني سر کړل سره د صحابه او معاهده ولیکل شو معاهده یو دفعه دا و چې روان کال ته براشي درې ورځې به د وسلې نمایش به نه کوئ نمایش دا معنا
چې توره لتی کې او له غلاف او کاش نه راوباسه او کلاوې لاس کې ونیسه. د دې وخت د مایش دا د ټوپک او تمانچه داسې نو حضور پاک سره د صحابه او دی سره تورې وې راوړې وې خو په کاش او غلاف کې دننه ځکه هلته معاهده وه چې تاسو به نمایش نه کوئ. نو محرم په حالت احرام کې وسله اوچتوی شي ګرځوی شي وړی شي. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وقتل ولم يطلع عليه في الفجر. ټوله مکه د صحابه او دشمنان د نبی پاک وکه نه وه دی خو وسلې ځان سره وړې وې خو البته نمایش یې نه کوله. وبه قال حدثنا عبيد الله الى قال عن البراء رضي الله عنه لا يدخل مکه سلاحا الا في القراب. توره د کاش نه مه راوباسه وعده ده او باقي در سره خیر ده. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. بچه دا مسله هم لږ عجیبه ده. سوال د ډېر اخو مرکز اقوام عالم ټول په ټوله کې حج ته نه ځي نو عمرې ده. احناف وی مطلقاً حدود حرم ته بلا احرام دننه کېدل ممنوع او حرام دي. د مطلق معنا څه ده؟ که د حج په اراده سړی ځي که د عمرې ځي که د سیاحت په اراده باندې یو سړی ځي او که په بله طریقه د مزدورۍ د یړۍ دا معنا شوافی حضرات وی که د حج او د احرام په نیت باندې ځي نو بلا احرام نشي تللی حدود د حرم نه مخکې. او که چېرته د سیاحت دپاره تللی یو یا د تجارت دپاره تللی دوه یا د یړۍ په نیت تللی درې یا ډریوران دي هغه سوارلي وړي یو ځای نه بل ځای داخل د حدود حرم ته وی ښه ډریور به هر ځلې حرم تړي. نو هغه وایي چې د دې خلکو دپاره بیا احرام ته ضرورت نشته هغه حدود حرم ته بلا احرامه داخلېدی شي. د امام مالک صاحب رایه زمونږ د رایې په شانته ده او د احمد بن حنبل صاحب نه دوه قوله نقل دي. یو قول کې ملګری ده د امام شافعي صاحب چې د حج عمرې نه علاوه د سیاحت مزدورۍ تجارت او ډریور دپاره احرام ضروري نه ده او دویم قول زمونږ په شانته ده. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما حلالا وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهرام من اراد الحج والعمره ولم يذكر الحطابين وغيرهم حطابين وغيرهم. ولم يذكر الحطابين د دې نه علاوه د حج عمرې نه پاره نه علاوه د نورو کسانو چې په نورو نیتونو باندې راځي هغې تذکره نه ده شوې. وبه قال حدثنا مسلم الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل المدينه الحليفه وهو لاهل النجم قبل المنازل ولاهل اليمن يلملمهن لهن ولكل آت اتى عليهن من غيرهن. دا بل نیت مې چې درته وویلې که نه چې په بل نیت باندې راځي دې کې تقریبا 33 جزئیات دي. یوه جزئیه په 34 کې دا ده چې په غرونو کې خس او خاشاک دي او هغه غرونه هغه وخت داخل حرم اوسې وهلي دي. نو که یو سړی وایي زه خو زما غره نه د مکې جبل تنعیم نه باقوبیس نه خشاک ځان ته راوړم وایي دا به محرامونه تړي که نه جي. نو دغه شیانو دپاره دا ټول پکې شافعي صاحب وایي نه ضروري ده. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عن سيدنا مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل. ګوره فتح مکې په ورځ د نبي پاک په سر مبارک یو روایت کې وایي پګړۍ وه توره بلکې وایي مغفر کولای عیني دا فوجي ټوپۍ نه د اوسپنې چې حالت جنگ کې خلک په سر نو دې ته مغفر وایي. اوس تطبیق به څنګه کوو؟ یو تطبیق دا ده چې د مغفر د پاسه ټوپۍ باندې هغه والي او پګړۍ نه تطبیق به داسې وکړي چې داخلېده نو مغفرو جنگي ټوپۍ وه ځکه دی د جهاد په نیت او جنګ په نیت راغلي وو که نه دی حج عمرې ته خو نه و راغلي. نو چې کله جنگ لرې فتح شو نو بیا مغفر لرې که پګړۍ یې په سر که. د مکې په ورځ د حضور کپړې هم تورې وې څادر هم تور و پګړۍ هم توره وه. نو کله به یې پګړۍ په سر اوله په لار کې کله به یې دا جنګي ټوپۍ په سر اوله. اول وهلت کې جنګي ټوپۍ وه وروستو بیا پګړۍ وله. دا ابن خطول ډېر بدبخته و. د به همیشه رسول الله پسې قبیح اشعار جوړول د رسول الله بیبیانو پسې مسلمانانو پسې ډېر زیات تکلیفونه رسولي وو. نو دی خو په مکه کې و چا ورته وویلې چې دا د مکې په غلاف کې په کعبه باندې چې کوم غلاف ته دی کې ځان پټ که بیا درته څه نه وایي.
نو د ځان د غلاف لاندې دننه پټ کړی نو یو کس راغی وای قربان ابن خطل خو پردې نیولي و ځان یې پکې پټ کړی څه ورسره وکړي کعبې وایي مړې کوي همدلته یې مړ کوي ځکه لږ ټایم دپاره د قتل اجازت و نو که هغه عام زمین حرم وي او که هغه د کعبې دیوال سره ابن خطل یې هملته مړ کړ او دام نه ده چې یوازې اشعار ډېر مسلمانان یې موجلي وو چې کله سړی احرام واچوي او دی ناخبره وي بې علمه وي او په بدن کې قمیص وي نو د ده حکم څه ده وایه فلا کفارته خو چې څنګه پوه شي زر یې لرې کړي او که نیمې ورځې نه زیاتې برېدي بیا پې باندې کفاره او دم شته شه قال حدثنا ابو الوليد الى سيدنا ابي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه وعليها اثر صفره وهي پرون هم دا روایت تیر شول وكان عمر بن الخطاب يقول لتحبه اذا نزل عليه الوحي وانتهى فنزل عليه ثم سئل عنه فقال واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وقد يد رجل يعني فانتزع الکه یو کس د بل په ګوتو چک لګولی دا معزوز د عاز د خولې نه لاس په زوره راخ نو هغې سره یې غاښونه پرېوتل د چا غاښونه پرېوته د عاز چک لګونکي ورغی حضور ته چې زه د غاښونو دیت غواړم ولې وی د فلانکي زما د غاښونه وی ولې وی ما پې چک لګولی و هغه لاس راکړه که زما غاښونه پرېوت وی ښه دا لاس یې ستا په خوله کې پرېښی وی چې د مذکر اوښ په شان دی د هغه لاسونه او ګوتې ورته سمې چکني کړې وې ډېرې ښه کړي فاهده رسنیه ویل ستا د غاښونو دیت نشته هدر تا ظلم کړی ده نو هغه چې لاس پرېښی وی خو تا یې ګوتې ماتولې چې چلې لکه اوښ چې یو شي باندې خوله ولګوي چې تر څو یې چې چلی نه مات کړی نه یې پرېږدي باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع عنه بقية الحج د عرفې په ورځ باندې عرفه ګوره رکن اعظم د په باب د حج کې که نه دومره ګنجایش پکې شریعت ایښی ده چې د مینا د مزدلفې په شپه باندې چې عرفات نه حاجیان راشي په دغه شپه باندې هم که څوک د سبا صادق نه مخکې راورسي او په عرفات باندې راتیر شو مزدلفې ته راشي ام حج وشو پوهې که نه جزیه خو م کتلې کتابونو عام حاجیان ماسپښین ودرېږي مازدیګر بیا راځي خو که یو سړی باندې تاخیر راغلی او د عذر د وجې نه حاجیان مزدلفه کې یو دی راغی په عرفات باندې د شپې راتیر شو مزدلفې ته د سبا صادق نه مخکې راورسېدم حج ونیو اوس که یو سړی په رکن اعظم کې وفات شي رکن اعظم عرفات آیا د ده له طرفه بل کس دا مبقیه افعال حج کولی شي که نه لکه وقوف خو وشو ده شاته اوس مزدلفه ده د هلته د جمع بین الصلاتین ده او مشعر حرام کې ودرېدل سنت دي او سبا بیا مینا ده او مینا کې څلور اعمال دي آیا بل کس دا کار کولی شي رسول الله مبارک بل چاته امر نه ده کړی ویلې بس د ده حج وشو الله تعالی د عام تام کامل مکمل ثواب ورکوي بل چاته ضرورت نشته چې د له طرفه مزدلفه کې قیام وکړي او یا د مینا کې څلور اعمال وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الاخر بن عباس رضي الله عنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقه اوخ نه پرېوته څټ مبارک مات شول او قال فاقعسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصل بما فاقعست نسبت است مجازن ده وكفنوا في ثوبين او قال في ثوبه ولا تخمروا راسه ولا تحطوا ولا تحنطوه قال فقال ګوره خوشبون پې من لګوئ هانو ته او سر یې مه پټوئ دا به د قیامت په ورځ راپاتې یلبي تلبیه به وایي دا د دې صحابي خصوصیت ده باقي چې څومره دي دی به د عامو مړو په شان درې کفنونه سر او مخ هر څه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب بن اخر بن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته قال فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا تحنكوا فان الله يبعث يوم القيامه ملبيا باب سنت المحرم اذا مات ګوره هنوتم دا مخصوصه خوشبو ده دا مړو باندې خلک وایي دا به پې نه اچوي طریقه د دفن د محرم چې محرم په حالت احرام کې مړ شي تجهیز تدفین به دې ته څنګه کیږي
وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الى اخر ابن عباس رضي الله عنه ان رجل قال معي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المراه. مولانا صاحب غرض او مقصد او هدف د امام بخاری رحمه الله دارا چې یو شخص د بل طرف نه حج کولای شي کنه، حج بدل چې ورته وای کولای شي کنه وای او په دې شرط باندې حج بدل جایز ده د بل د طرفه کدا څوګي کوي کم مذکری د بل د طرفه او کم مؤنث د بل د طرفه حج، خو شرط بداده چې دا سړی به معذوري، عذر به ښکاری، قادر به په قیام باندې نه، قادر به په قعود باندې نه، په سوارلی باندې بده نشي کې ناسته او عذر به مستمری مسلسل بده معذوري، نو د دغه معذور غیر قادر د پاره کبل کس د په پیسو باندې حج کوي نو بالکل کولای شي، که نارینه د زنانه له طرفه کوي، زنانه د نارینه له طرفه کوي، نارینه د نارینه له طرفه کوي، زنانه د زنا، دا ټول جایز دي. البته یو مسله عوامو شروع کړې وه او په کتابونو کې مشته ده، خو عوام پوره تحقیق نه یې غریبانان وایي که چېرته داسې وي دا څوک چې حج بدل کوي، بعضې علما وایي که خپله حج کړی نو د بل د طرفه حج بدل کولی شي او کنی کړی نشي کوی. احناف وایي نه کوي کړی کنی کړی حج بدل کولی شي. حاجې ځکه دلته چې دا کومه زنانه آقا مدني نه تپوس کوي چې زما پلار باندې حج فرد خو ضعیفه ده، معذور غیر قادر ده، سورلی باندې نشي کېناستی، زه د ده له طرفه حج کوی شم وایي او له حضور پاک که چېرته دا شی وایي چې حج بدل کې به اول سړی خپل حج کوي، خو دې ښځې ته به یې ویلي که چې تا خپل حج کړی ده تپوس یې ګورې نه راکړی را روان ده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر ابن عباس رضي الله عنه ان امراه من جهنم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم یا چا منخته کړي او دای منخه بل پوره کوي، فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها قال حجي عنها. وګوره دلته ورته ویلي حجي عنها، حج ورنه وکړه د پلار د مور له طرفه. نو مولانا صاحب دا تپوس یې تېنه نه ده کړی چې تا خپل حج کړی که نه ده کړی. څومره ښایسته دلیل وای که ستا په مور باندې د چا قرضه وای حقوق العباد، آیا تا د خپل مور له طرفه او کنت قاضویتن، آیا تا به خپل مور قرضه ادا کړې وه؟ هغه ورته بیا دا ښځې ورته ویلې او ویلې بیا ورته دا شاته قاضیتن اقض الله، نو ته د خدای دا قرض مدا که، فالله احق بالوفا، چې بنده له بنده سره وفا کوي او د هغه حق ورته ورکوي، نو الله خو ډېر حقدار دی وفا ده چې د الله په نوم چا منښت او نظر او بلې د هغه له طرفه پوره کوي، ډېره ښه ده. و د پلار باندې قرضه یې بچي ورکوي، خو حجم د الله قرضه وه، دی قادر و، استطاعت یې ونه ده تلی، بچی دی د هغه له طرفه حج وکړي کوي کړی خپل او که ځان لی نه یې کړی. حج دی هغه چا له طرفه ګوره د یوې جملې دپاره امام بخاري مستقل تراجم راوړي او روایات پکې مکرر راوړي چې هغه طاقت نه لري د کېناستلو ثبوت کېناستل علی راحله په سورلۍ باندې، غرض هلکه چېرته یو ژوندی بنده ده، ژوندی بنده ده چې وس د ناستې نه لري، د ولاړې نه لري، نشي تلی چې بل کس د هغه له طرفه هغه قادر وي په افعالو مناسکو د حج او په ناسته د سورلۍ بالکل نر غوندې هغه د ده د طرفه حج وکړي. احرام کې به څه وایي؟ اللهم انی اريد حد الحج عن فلان اريد العمر عن فلان، نوم به د هغه اخلي. وفيه قال حدثنا ابو عاصم الى اخر الفضل بن عباس رضي الله عنه ان امراه قالت حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امراه من ختم عام حجه الوداع فقالت يا رسول الله ان حجه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع. هغه حج فرض شوی ده زما په پلار باندې، خو بوډا ده او ډېر معمره ده، په خپله طاقت نه لري چې په سورلۍ کښېني، فهل یقضي عنه انا حج عنه، آیا د ده غاړه به خلاصه چې که زه د ده د طرفه حج وکړم؟ قال نعم. زنانه د سړي د طرفه اوس ذکر نه شو
دا زنانه وکه نه وه د پلار له طرفه اچکي نو ما تاسو ته مکمله خبره وکړه زنانه د زنانه له طرفه نارینه د نارینه دوه زنانه د نارینه د طرفه درې نارینه د زنانه څلور واړه صورتونه جایز دي او پاتې شوه دا مسله چې څوک حاجي بدل کوي ضرور د چې اول د خپل کړی دا مسله نشته کوي کړی که نه یې کړی د بل لپاره کړی وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الداخلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فضل ډېر ښایسته و د حضور سره شاته به سورلی ناستو نو فضل د ښځې ته کتل ښځې به داسې په غلا غلا فضل ته کتل نو رسول الله مبارکه یصرف وجه الفضل الى الشق الاخر شاته لاس ورتېر که دا مخې ورته دی بل ته وی دې خوا ته ګوره اسنه چې احرام د ګورل فقالت ان فريضه الله يتكتب شيئا كبيرا لا يدل على احمد وحمد وقال عن ذلك في حجه الوداع باب حج السبيان چې پیر صاحب تاسو پیران وای چې حسن ته حسین ته د میلان هم دی چې ورته سړی ګوري دا د فطرت تقاضا ده دا د څه اوس که د فطرت تقاضا نه وای عباس زوی د فضل ده په سوارلۍ آقا سره ناست ده ښځه چونکې فضل ښایسته ده حسن ته میلان د فطرت تقاضا ده نو حضور نه مسله غواړي وګوري فضل او فضل حضور سره تشریف فرما ده چې کپړې و بدن هم حضور سره لګي او د تر زوی هم ده د حسن ته میلان د فطرت تقاضا ده نو ګوري ورته حضور مخ بل طرف اړي نو خبره لو ټیک ده کنه د حسن ته میلان د فطرت تقاضا یې وفيه قال حدثنا ابو النعمان الاخر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول بعثني وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل مولانا صاحب ویل حج د ماشومان امام بخاری رحمت الله علیه د نابالغ بچیانو حج صحیح ده احرام چې کله تړي نو مور به د طرفه احرام وتړي لیکن دا حج د نفل ده ثواب به مور پلار ته رسی کله چې د بالغ شي بعد البلوغ او صاحب د استطاعت بیا به بل حج کوي دا بدل د حج فرضي حج نشي جوړېدی او ګوره د ولېږل د شپې نه من جمعین د مزدلفې نه منا ته ماشومان زنانه بوډاګانې د مزدلفې په لسمه شپه د منا ته او باقي اجیان کله ځي چې سحر منځو کې په تیاره کې بیا مشعر حرام باندې ولاړې دعاګانې کوي بیا چې نور راښکاره شي روانېږي منا ته دوی د شپې نه لېږلي ول وفيه قال حدثنا اسحاق الى قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اخبرت وقد نحست الحرمه اسير على ز قریب البلوغ مال ورسول الله صلى الله عليه په مؤنث خره باندې ناستو مل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بنا حتى صرت بين يدي بعض الصف الاول زه د سب مخې ته تېره شوم لکه موږ احناف وایي چې د انسان د مانځه مخې ته انسان تیر شي حیوان تیر شي سپی خر مون نه ماتېږي او احمد و شافعي صاحب یې ماتېږي وایي زه په خره باندې ناست وم منا کې حضور په مانځه و مخې ته تیر شوم د خرې نه راښکته شوم نزلت عنها او ما مونځ نیت وتاړه او خره د سب مخې ته ګرځېده را ګرځېده حضور علیه السلام چې مونځ وکړه نه په ما باندې اعتراض وکړو نه دا وویلې چې دا خره زموږ مخې ته وګرځېده مونځ مات شوی کله مشکات کې تاسو وایي تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب بلکې وی اليهودي والمجوسي دا دلته الته چې قطع راځي نو قطع د ارکان باطني وره قطع د ارکان سوري او ظاهري ونه راځي څه مطلب تاسو غټ مفتیان فتوا د نقل غواړي حدیث تقطع الصلاة ماتیږي المون بمرور المرأة والحمار والكلب واليهودي والنصراني والمجوسي ما تاسو ته وویل تاسو غټ عالمان باید زه تاسو نه زده کړه وکړم ارکان سوری قیام رکوع قاعده سجده ارکان باطنی خشوع خضوع تواضع تضرع او ورسره روح د لمانځه توجه الی الله حضور قلب نو چې ستا مخې ته دا شیان تېرېږي د انسان توجه خرابېږي قطع د ارکان باطني وراځي معنا خشوع بدله شي خضوع توجه بدله شي مونځ وشو
ارکان سوری ماتیږي نه دغه د دلته وایي خره د منځ سب مخې ته تېرېده را تېرېده د لمانځه نه پس حضور نه په ما اعتراض وکړ نه دا ویلي دي چې بیا مونځ کول ثم نزلت عنها فركعت فصدقت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس عن ابن شهاب بن في اجل مداعي وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس الى اخر بن اسرائيل بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن السبع معشوم دغه نفلي حج د کړی ده وبه قال حدثنا عمرو الى اخره قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لاسرائيل بن يزيد وكان اسرائيل قد حج بي في ثغر النبي صلى الله عليه وسلم باب حج النساء غرض د امام بخاری دره چې په زنانه او باندې چې صاحب د استطاعت وي قادر په زاد او راحله باندې وي حج ور باندې دا سه فرض د څنګه چې زنانه او باندې سړو باندې فرض ده وقال لي احمد بن محمد الاخر عن جدي قال اتنا عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حج في اخر حج حجها فبعث معهم عمر صاحب ازواج مطهرات منی کول د حج نار کال ولی ویدار ټول امت مین دي د دې عظمت د دې قدر د دې تقدس دا ډیر زیات ده اسنه چې چیرته د دوی به احترامي ونشي او ازواج مطهرات ته یو کار کال به اجازه نه ورکاو چې په کم کال اجازه ورکاو نو حضرت عثمان رضی الله عنه ور سره د محافظ او پیرادار په شکل باندې ولي و عزت ور سره لاړ شه فبعث معهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف دا ګوره عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان عبدالرحمن یوب د نبی پاک ساندوم کې دی کنه او عثمان صاحب خو زوم ده دا دواړه د څوکیدارانو په حیث باندې لېږلي دي اوس که سوال راشي چې مودر سفر نه ښځه بلا محرم هم تللی شي نو ازواج مطهراتو سره ولې دا لېږلي دي نو موږ یو خدا چې فاصله د سفر ده بل دا چې د ټول امت مې دي د عظمت او د تقدس او د احترام او د څوکیداری پیرداری دی بارو د خدمت دی پر لېږلي ول قال حدثنا مسدد اليقظ قال حدثنا عائشة بن طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو ونجاهد معكم قال لا كنا احسن الجهاد واجمل والحج وحج مبرور فقالت عائشة قال ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخر النبي معبد مولى ابن عباس بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا. پرون تیر شو دا روایت زمانوم پلانکی دسته کې لیکل شوی دا خزه مه حج ته وستا په ځای به جهاد ته بولو لګو خزه سره به څوک زه خزه سره حج وکړ. قال حدثنا عبدان الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لهم سنان الانصاريه ما منعك من الحج قال ابو فلان تعني زوجها وقال لنا ناضحان حج على احدهما والاخر يسقي ارضنا ارضا لنا قال یو باندې مخاون حج ته تل او بل باندې من ګوبر اورول حضور مخکې مرته ویلو دا روایت تیر ده چې خیر ده چې اوس پاتې شوې رمضان کې عمرې ته لاړه شه د رمضان عمره دومره ثواب لري لکه ما سره د حجۃ الوداع کې وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخر قال عن مولى زياد قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه قال 4 سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحدثهم یعنی څلور خبرې دي چې حضور نه مې اورېدلې دي بیانولې فعجبني وانا قنني ما ته ډېر تعجب کوم زولېدلې ما وانقنني او زما تسلم قرباني شوی ده الله تسافر امرأة المسجد يومين ليس معها زوجها ووضوء محرم ولا صوم يومين الفطرة ولا ګوره دا یو ولا صوم يومين دوه ورځې روژه به ګورئ نه نیسئ د وړو کې اختر په ورځ ولا زها د غټ دا دوه خبرې شوې او د دوه لمنځونو نه پس به نفل نه کوئ د سحر او د مازدیګر نه پس به نفل نه کوئ حتی تغرب الشمس و بعد الصبح حتی تطلع الشمس مذهب حنفي ثابت شو کنه چې اوقات مکروهه و کې نفل څه دي بنه وېدام حضور و نصیحت کې څلورو خبرو کې یو ادم کړی والا دغه څلورمه خبره ده په اراده د تقرب الی الله په اراده د ثواب چې یاره په مخ د ځمکه به د مسجد حرم مسجد نبوي او د بیت المقدس نه علاوه داسې جومات وي چې هلته به په هغې کې یو مونځ 50,000 او په 60,000 په یو لاکي
دا باز تاسو مشکات کې ملي ابن عیاض او ابن قاضی عیاض او ابن تیمیه سوی لا تشد رحال الا الى 3 مساجد وای ګوره په مخ د زمکه یو زیارت د نبی ولی صحابی ته اجازت نشته لا تشد الرحال الى موضع من المواضع هغه مستثنا منه عامر او باسی زیارت ته باندې حتی مدینه منوره ته زید حضور زیارت ته نه ویل ته وای چې نه بځي او منګه حناف او جمهور علما وای چې مستثنا به لجنس ته مستثنا منه نه لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى هذه الثلاث په مقدس مکه با یو جمعه ته په دې نیت نه ځي چې الته یو مز به یو لاک د 50000 د 60000 د 10000 د د اضعاف مضاعفه کزینو د دریو ته بځي مسجد حرم چې یو په یو لاک د مسجد نبوي چې یو روایت کې 50000 او بلکې زر او بیت المقدس چې یو روایت کې 50000 او بلکې زر د دین علاوه د جمعه تر او باسه مستثنا او مستثنا منه بل یو نو لہذا د انبیاء زیارتونو ته د صحابه او د اولیاء تل جایز شو غرض امام بخاری دا کې یو ساړی بزان فرض کړي نظر منلې چې زما پیادل زما حج د بیت الله ته که تکلیف ورته نه ایفا بالنظر دیو کې که ممکن وا او تلای شو تکلیف ورته نه ونو ایفا بالنظر ولیف نظرهم او که تکلیف دی عاجز شي خپې زخمی کېږي پړسیږي تڼاکي کېږي نو بیا د پسوارلی باندې کینی او کفاره د قسم به بیوره وبه قال حدثنا محمد بن سلام بن الاخير عن سند رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين يديه قال یو بوډای ولید په دوو ځوانانو لاسونه چولی او د دوو منځ کې خپې پزان پسې راخکله حضور ته پوسو کولی څه چل د چې د پخپو خپې امکار نه کوي په دوو زامنو لاسه چولې وای صاحب نظر ايم شي د منخ ته کړه د نظر چې زما پیادل زما قال ان الله ان تعذيب هذا نفس لغني خدای پاک دغه انسان نه چې ځان ته دومره تکلیف ورکوي لغنیون د تکلیف نه هغه مستغنی ده الله دې ته څه ضرورت لري یو دینه دیم تکلیف ورسره دوه زامن و امره ان يركب وین منختر ما تک او تاسو حسامی کې ویلو نظر بصيغته و يمين بموجبه نو بیا ورته کینه په سوارلی باندې بیا به کفاره د قسم ورکړي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الى حدثنا عقبه بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم وته زماري بار فتوا حضور نو وړه ما خو بیا دل حج بزان منل دل فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تمشي والتركب قال لاړه دي شي او چې عاجز شو بیا په سوارلې کې نه قال وكان ابو خالد لا يفارق عقبه قال ابو عبد الله الى اخره شب فضائل المدینه ماشاءالله غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه صدا هغه وی چې د مدینه منوره حرمت د مدینه منوره احترام د مدینه منوره فضیلت د مدینه منوره عزت د مدینه منوره برکات دا شپږ سيزونه بیانول په د باب کې دا مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه ده خودلته صراحتا حکم نه درغولای چې فضائل المدینه دغه حرمت فرض ده واجب ده څنګه چې په حرم شریف کې حرمت ده ښکار نشه کولای کوده ک جنایت ونه نشه کټ کولای غیا نشه کټ کولای آیا دلتم دا مساله ده نو وسو ګورځي دلته تا ته وای چې ما عزت دې ته خدای ورکړی ده خو احترام د مکه برابر ده او په حرمت کې له مکه سره فرق ده زمونږ مذهب احترام له مکه سره برابر ده حرم سره خو په حرمت کې هغه څه اوس که مدینه کې چا ښکار وکړ دم پې نه واجبي که چا ښکار له ځالې نه په منډه که دم پې نه واجبي که چا ونه بوټه کټ کړه او دم پې نه واجبېږي او که چا بل څه وکړه او که په مکه کې دا کارونه کې حدود حرم کې واجبېږي که نه او احترام ګوره چې کم عزت الله بیت الله ته ورکړی هغه مدینه ته ورکړی ده ځکه بیت الله مولد د نبی ده او مدینه منوره مسکن او مدفن د نبی پاک احترام کې سره یو برابر شو خو حرمت کې فرق شته او مالکیان او شوافی څوي وای په احترام او په حرمت کې مکه او مدینه دواړه یو برابر دي وای که مدینه کې مچا ونی بوټي کټ لخکار او قدم په باندې واجبي مونږ وینا رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دومره ویلي دي
چې خدای پاکه مدینه ته هغه عزت ورک کم دی چې مکې ته د ابراهیم خلیل الله په دعا باندې ورکړی ده حضور منع کړی وه چې د مدینې ونې مه وهئ ګایا یې مرې به ښکار یې مه وجنئ دا د مدینې منورې رونق او زینت او ښایست ده یو علاقه چې شنه بوټي ونې ښایسته ښکاري که نه او چې کټ شي څومره بدرنګه ښکاري وایي دا ونې بوټي او ګیاګانې او ښکار ځنګلي دا هر څه د مدینې حسن د ښایست د رونق د زینت ده نو تاسو دا مه کټ کوئ خو که چا کټ کړه حاجي صاحب دم پې نه واجبېږي ځکه کم حرمت چې د حرم دغه د احترام یو برابر ده وایم دا خو مې درته ویلي وو که نه چې مکه افضله ده که مدینه درې امامان او جمهور فقها محدثین وایي چې بیت الله د الله کور د ورپسې مدینه امام مالک وایي چې نه مدینه منوره د هغې نه اولاد د حرم بیت الله نه اولاد موږ بیا دا محاکمه کو مولا علي کاري صاحب خبره منو چې په مجموع کې بیت الله د مجموع کې د مدینې نه بهتره ده خو په مدینه طیبه کې د عایشې صدیقې کمره چې مدفن النبی ده او کمې ځمکې سره چې د آقا مدني جسد اطهر لګېدلی ده دا د بیت الله نه په لکونو کرته بهتره ده بیت الله خو پرېږده د عرش او د کرسي نه هم دا بهتره ده او که تاسو وایي دا څنګه مولا علي کاري وایي خو تاسو خپله دا خبره کوئ بیت الله مخلوق ده کاڼو نه جوړه شوې کمره ده عرش مخلوق ده کرسي مخلوق ده او د ټول مخلوق سردار رسول الله علیه السلام افضل المخلوقات و افضل الموجودات نبی پاک ده که نه ده وایي چې کمې ټوکړې سره د آقا مدني رحمت للعالمین جسد مبارک لګېدلی په حقیقت کې د کعبې نه او د کرسي او د عرش د ټول نه افضل خو په مجموع کې بیا بیت الله په مجموع کې د مدینې منورې نه بهتر اوس پوه شو په دې په امام مالک باندې عقیدت د مدینې ډېر غالب وایي وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا لا يقتلونها ولا يحدث فيها دلته به درې قسمه روایتونه راشي موږ په دې کې استراب راوباسو دا بله صفحه کې درته وایم ښه مدینه چې د حرامه ده حرمون معنا د دې احترام ده من قضا الی قضا هغه خوړ نه ونیسه دې خوړه پورې هغه کلي ونیسه دې کلي پورې هغه غره نه ونیسه درې قسم الفاظ راځي تاسو به ورسره ګورئ لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه ګوره دې کې به جرایم نه کېږي جرایم بدعات به پکې نه کېږي که چا وکړه جرایم او بدعات په هغه د الله او د فرشتو د مسلمانانو لعنت یې وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبه قال حدثنا أبو معمر إلى آخر أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني هغه باغ د دوو یتیمانو کنه سهل او سهیل وې د دې دا موږ ته په پیسو راکړي غوښنه نه چې پیسې نه غواړي وینا زه پیسې خامخا ځکه چې دا د یتیمانو نو په 10 روپۍ هغه ځمکه ابوبکر واخیسته هلته د مشرکینو قبرونو او فنو بشت هغه وسپړل او وارې کړه اول ته د کجور ونې هغه لرې کړې و ثم بالخرب فسویت بیا چې ځمکه شوه ونې بوټي هم لرې کړه قبرونه و اوس یو برابر کوي و بالنخل اول ته د کجورو ونې وې نو د قبلې طرف ته د کجورو ونې پرېښوده ډډونه ولې دا داسې شو لکه دې وخت چې دیوال کې بیم ورکوي اول ته دیوالونه شروع کړل په دې پوه نه شوې که نه په قبلې دیوال د مسجد نبوي کې دا د کجورو دا یو قطار پرېښوده دا د ونه ولې د دې منځ کې دیوال لکه دې دیوالو ته بیمان ورکوي که نه ورکوي ادي بیم په شان ته ور قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الى اخر ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم بين لابتي المدينه جعل وسوګر دلته د آیات سات رحمت به ځان ته پوس کومه دلته لابتي راغله تسنیه ده لابتي ویل کېږي دوه سایډونو ته د مدینه د دوه سایډونو ترمنځ کوم آبادی ده الله تعالی دې ته عزت ورکړه ده علی لسان زما په جبه ولی دعای وکړه خدای مکه ته د ابراهیم خلیل الله په جبه باندې احترام ورکړه مدینه ته زما په جبه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني حاتب فقال اراكم يا بني حاتب قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخر نبي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائله الى كذا من امن اوس دلته وګوره ښه چې
چې مدینه منوره حرم ده رحمت الله لږ مخکې څه تېر شو لابته او دلته څه وایي بین عائر الی کذا دا غرو وایي هغه عائر غر ګوره الی کذا تر هغه ډېرکۍ پورې دلته دا الفاظ راغله موږ په دې اوس رد کوو دلته چا چې بدعت وکړي یا بدعتي ته پناه ورکړل او دویمه معنا چا چې جرم وکړي یا مجرم ته پناه ورکړل فرض او نفل یوم نه قبلېږي د ټولو مسلمانانو عهد و پیمان یو ده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منا صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منا صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل فداء باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس مولانا صاحب د مدینه فضیلت دویمه دار وانها د مدینه تنفی الناس دا اوباسی خراب خلق لکه د لوهار بټۍ کې چې اوس پنه کې دی او راوی باسي لوهار ټک ورکې نو زنګ دی نزی که نزی دا د لوهار د بټۍ په شان دره خراب خلق اوباسي د مدینه منورې نه بیا هم غرض اثبات د فضیلت او د عزت او د احترام د مدینه منورې ده دی وجنه علما وای مدینه به ولې محترمه نه وي چې دا ځای مسکن د نبی پاک ده او مدفن د نبی پاک ده د دې وجه نه دې ته الله ډېر عزت ورکړی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه واوره لګ دلته ودرېږه مکه کې ظلمونه ډېر وکړه په مسلمانانو ابو بکر راغی حضور ته ویل قربان اجازه ترته وکړو مې زړه تنګ د زم بل طرف مدینه محبوب ورته لګ انتظار وکما الله ته درخواست کړې د جماعت هجرت اجازه وکي که شام ته راته وک که یمن ته وک بل هر ځای د حضور زیات اراده دا و چې ګوند شام طرف چې مخزن الانبیاء او معدن الانبیاء ورځوي مقدسه ده نو ابو بکر ایثار شو تیاری او خان دوران یا خشتو نو حضور ته جبرئیل راغی جلال صدسی او ملک ته او قریه ته چې هغه به د دنیا په ټولو ملکونو باندې بیا غالب کی وای چې تاسو مې وکړو د مدینه منوره وا دا پیشنګوئی نبی پاک کړی ده او دا پیشنګوئی د خلفای راشدینو په زمانہ کې صادقه شو شام فارس روم مصر یمن چې څومره ملکونه او دا ټول الله د مسلمانانو کنټرول لاندې بیا راوست نو مدینه غالب شو کنه شو امرت بقريه ما ته امر د هجرت وشو یو وطن ته تاکل القرى چې په نور وطنونو به غالب کی مدینه غالب شو کنه عمر سے په لزر فوج باندې دا ټول ملکونه نیولې دي لزر په لزر واړو کې حافظانو یقولون یثرب دته خلک یثرب وی وهي المدینه خدای او عزتمن خار دل او داسې د مردار خلک مدینه د خپل ځان نه وباسي لکه د لوهار بټۍ چې د وسپنې نه زنګ وباسي د مدینې منورې یو نوم طابه ده بل نوم طیبه ده نو دلته علما وایي چې د یو مسما چې اسما کثیر وي ډېري نو کثرت د اسماو دلیلی په عظمت د مسما باندې نو مدینه ده طیبه ده طابه ده طاهره ده دا کثرت الاسماء دلیل په عظمت د مسما او مسما ته ولې خدای عزت او عظمت ورکړي وی ځکه چې مسکن او مدفن د مصطفی ده وبه قال حدثنا خالد بن مخالد بن عقيل بن ابي حميد رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابه دا طابتون پاک صفا سوتره خاوره دل باب لابتي المدینه ګوره بین لابتي المدینه د مدینې د دوو سایډونو خوړونو په منځ کې یو خویم خوړو بل خواتم خوړو وسه خوړونو کې آبادی ده وای دا چې کومه ده نو غرض د مدینه منورې په حرمت کې چې د مکه په شان احترام الله ورکړی ده خو حرمت کې فرق ده دا حدیث مستحب ده چې کم باندې امام مالک صاحب استدلال نشي د احترام سره سره حرمت یو وای من خو فرق وایو کنه او نشته من وای حدیث مستحب ده څنګه یو ځای کې وای ما بین جبلیها دته مستحب فی المتن وای دویم کې وای ما بین مازنیها مازنی دو واړه ځنګلونه وای هغه ځنګل د دې ځنګل منځ کې د ازمکه دته الله حرمت ورکړي دویم لفظ مازمی راځي دریم کې وای بین لابتیها او څلورم دلته تیر شو چې یو طرف ته غیر د بل طرف ته
نو دا مسترب من حیث المتن دا قابل استدلال او اعتبار نه ده نو کدین امام مالک حرمت ثابتی دا نش ثابتی دی احترام خو ثابتیږي خو حرمت او چې دا من راغلی دی ونه بوټو دی وهلو نه دی ګایانه هغه دا چې دې سره د مدینه خایس ختمي رونق و عزت و زینت ختمیږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخذ النبي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه تركه ما فعلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتيها حرام باب من رغب عن المدينه. ګوره ترتع ما زعرتها قال رسول الله ما بين لابتيها حرام. وی منګ چې دا ګډي بیزیټ چرو دلته وې د دې دوو خړونو منځ کې چې کومه حصہ ده دا حرامه ده دینه بهر تاسو غیا و غیره انتظامات ځان لپاره کوي بس.